کو سلامونه کوم یو کیفے کې موجود یم خبرې ترې به کوو د پاکستان په عدالتي نظام باندې چې څومره پکې د سیاست د غلطدازي ده په دې ملک کې یو چیف جسټس ثاقب نثار هم پاتې شوی دلته کې سیاسي فیصلې چې کله راځي نو ډېرې زر زر کېږي خو چې کله د عوامو فیصلې وي نو هغه په کلونو کلونو اکثر پکې سړی مړ شي او دوی بیا فیصله ووري ورسره ججان نن سبا په سیاست کې او د ملک په بارډرو باندې هم لاسوهنې نه پرېږدي بلکې لاسوهنې وخي نو دا د جج سره نه ځایږي چې جج د کوم عین لاندې هغه خلک پورته کړي دي د هغه کار چې کوم دی هغه د فیصلو سره دی دلته کې زموږ سره یو ورور موجود دی ایکسپرټ دی د هغه سره به خبرې اترې کوو ورور به دغه پوښتنه کوم د پاکستاني عدالتي نظام ته به کوم نظر کوو الف خان څنګه چې تاسو خبره کوئ دی کې عدالتي نظام پاکستان چې دی نو په دنیا کې په تقریبا 134 نمبر دی په انصاف کې په دې لحاظ سره وګورئ نو په دې کې غریب عوام یا کمزور یا میډل مین چې او انصاف د ججانو خبرې راځي چې هغوی په مختلفو ادارو کې ګوتې وهي خپل انصاف ته توجه نه کوي داسې ډېرې ادارې دي چې هغه په سیاست کې ګوتې وهي او هغوی د خپل ادارې پرېږدي زمونږ د ملک ټوټل نظام چې دی نو هر اداره چې ده هغه په خپل دار اختیار کې چې کوم د آئین اختیار دی د هغې نه هر یو انحراف کړی او هر یو وتې ده نو پاتې شو د عدالت خبره د ججانو خبره نو دې کې هر یو کس فیورټیزم اړخ ته تللی دی چا نواز شریف له ډېر ریلیف ورکړی دی څوک عمران خان له ریلیف ورکوي څوک بل زرداري بلاول له چا ریلیف ورکړی یو پوښتنه کوم لکه صرف دوی به سیاسي فیصلو له دوی توجه ورکړي د عام ولس په لکو فیصلې دې وخت کې پینډینګ پرتې دي که نه نو څه نظر ساتلی همدغه خبره ده که نه چې مارد شوي فیورټیزم اړخ ته تللی دي هر یو کس د نن سبا سوشل میډیا دور دی جګیان دي د هغه هم دې ته خوشحالېږي چې زما نوم سوشل میډیا راځي زنده‌باد مرادآباد او فرض کړه چې عوامو ته انصاف 25 کروڑ عوام دی اوس د 25 کروڑ عوام چې دی نو په دې کې 1% خلک چې دی نو هغوی ته انصاف میلاویږي یا د هغې خلاف فیصلې کېږي باقي چې کوم 99% خلک دي هغوی عدالتونو کې د چا د ځمکو کیسونه دي د چا د مرګ ژوبلې کیسونه دي د چا د دنیا پراپرټیز دي هغه همدغه شانتې پینډینګ دي کیسونه ځوړند دي د چا د خپل ذاتي انصاف ورته ضرورت دی نوکرو کیسونه دي هغه ځوړند دي دا یې بلدیاتي نظام دی هغې خواران کله سپریم کورټ ته لیږي کله های کورټ ته راځي کله سیشن کورټ ته ځي راځي او واپس خپل ځای ته راځي هغې ته انصاف نه میلاوي همدغه خبره ده چې وکیلانو خپل یو کاروبار شروع کړی دی یو تپاس کوي بلې بل تپاس کوي چې دغه کیسونه حل شي نو به خلک وکیلانو روزګار به هم ختم شي یا به داسې د ججیانو روزګار هم ختم شي ډېره زیاته مننه ججان خو هم دغه سوشل میډیا ته ناست دي چې چا ډېر صفت وي به دغه په حق کې به فیصلې کوي دا زمونږ د عدالت عدلیې نظام دی په دغه پاکستان کې د دغه دغه خبرې به مخکې پاکستان عدالتي نظام چې دی نو خو د اوس نه ګډوډ نه دی که نه د ډېر وخت نه ګډوډ را روان دی په سیاسي سطح باندې فیصلې کېږي د پاکستان د عدلیې نظام چې کوم دی نو مطلب دا دی چې کله یو لیډر د هغوی خوښي کله بل لیډر د هغوی خوښي حالان کې په کار د ججانو مینه آیین سره ده د ججانو مینه قانون سره په کار ده ځکه تا ته ووایم 50 کاله پس سپریم کورټ فیصله کوي چې د بوټو د پانسۍ فیصله چې وه دا غلطه وه 50 کاله پس فیصله کوي خو د هغې ججانو نه چا تپوس وکړو چې کومه ججانو د بوټو تر پانسۍ حکم ورته چې وایي چې فیصله غلطه ده دا غلطه فیصله چا کړې وه د هغې نه بعد که تو ګورې مطلب دا دی د چودھری ابتهار په وخت کې څانه سیاسي مداخلت و د ابتهار چودھری د ثاقب نثار په وخت کې څانه سیاسي مداخلت و د ثاقب نثار وخت خو ټوټل سیاسي و ټوټل خو لکه مطلب دا دی چا 100% سیاسي کار کړی چا 50% سیاسي کار کړی دی خو د آیین خلاف ورزي که چا 10% وکړه او که 100% وکړه دا جرم دی اوس یو جج مسرت خلال یې هغه وایي چې یاره دوی د خپل بارډر کنټرول نشي کولی او بارډر کولو دی او دا نو دا د ججانو خبرې د فیصلو سره په دې ملک کې څومره فیصلې پینډینګ دي نو د بعضې څیزونو خو مطلب دا دی چې هغه د ملک سیکریسۍ سره هم تعلق ساتي که نه نو عدلیې له دا نه دي په کار خو به هر حال چې دغه خبره خو ما په خپله ډېره تفصیلي اورېدلې هم نه چې دا د کم کیس په نوعیت کې شوې را او په کم بنیاد باندې شوې را خو تر کومې پورې چې ستا کوېسچن دی د عدالتي نظام نو د پاکستان د عدالتي نظام نه د پاکستان د 95% عوامو اعتماد چې کوم دی دا پاسېدلی دی ځکه چې دلته اوس عدلیه چې کومه ده د اوس نه دا موجوده عدلیه نه د دې نه مخکې څانه چیف جسټسان چې ریټایر شو کورونو ته لاړل
هغوی هر یو د خپل مقصد دپاره چې کوم دی نو عدلیه استعمال کړې ده یا مطلب دا دی بل چا والا په اوږه ټوپه کې خیري هغوی استعمال کړې ده خو استعمال شوې غلطه ده دا بعضې ججانو مطلب دا دی چې ته که دغه وګورې یو جج و هغه مطلب دا دی چې مسلمان هم نو بګوانداز خو که د هغه فیصلې ته وګورې نو هم جج و که نه بلکل یې په میرټ فیصلې کړي د انصاف فیصلې یې کړي دي او د آئین پابند فیصلې یې کړي دي خو بل داسې مثال نشته چې موږ ورکو لکه ما خو تاسو ته وویل چې د بټو د پانسۍ یو ډېر عظیم لیډر د دې قوم قربان شو خو دوی به صرف سیاسي فیصلو ته توجه ورکړي د غریبانو فیصلې د عام خلکو علب خان یو کار دی په سیاسي فیصلو ته ځکه اهمیت ورکوي چې نن زموږ سبا اکثریت ججان چې دي نو دا د میډیا ډېر شوقیان دي په سیاسي کیسونو کې مطلب دا الکترانیک میډیا نن سبا چې د کم میډیا مانګ دی سوشل میډیا په دې باندې که مطلب یوټیوبر چې څه نه دي دا په دغه ورځ په عدالت کې کله چې سیاسي تاریخي که چېرته مطلب دا دی دا 432 وي یا سیول میټر وي په دې کې به ته میډیا نه میډیا په دغه ورځ په یو عدالت کې نه په های کورټ کې نه په سپریم کورټ کې میډیا صرف او صرف په سیاسي کیسونو کې تر کومه پورې چې د پاکستان عدلیه خپل آئینی اختیار چې کوم د دې لاندې دوی تللی ني او د اختیاراتو غلطو استعمال نی بند شوی سیاسي مداخلت نی بند شوی او دا کم مطلب دا دی دا هغه مشهورتیا به راته زه ووایم لکه ردوي سیاست سره سوی مره د چا دا ډېر مطلب دا نن د پاکستان بچی مني چې د چا نواز شریف خوښ دی د چا عمران خان خوښ دی د چا بلاول خوښ دی پکار دی چې د دوی آئین خوښي نو د دغې په وجه چې کوم دی د پاکستان عدالتي نظام چې کوم دی ته په دنیا کې وګوره لکه د هرور خبره وکړه 134 سپتمبر یاره د انصاف دی صوبایي اسمبلی زموږ امپیایګان دي کیمینګان دي چې دې اړخ ته توجه ورکړي چې د عوامو مسایل به څنګه حل کوو کم خلک چې په جیلونو کې لکه تاسو ته ښه پته لګي په جیلونو کې د دنیا خلک داسې ده چې د هغوی کیسونه پینډینګ دي او ډېر پکې بېګناه هم پراته دي دې خلکو کیسونو له هم توجه ورکول پکار دي او ادارو له پکار دا دي چې د عام انسان په ژوند باندې لږ غوندې غور وکړي دې دپاره لږ اسانۍ پیدا کړي ګرانو کتونکو تاریخ به به دلته کې تاریخونه 15 کاله 10 کاله 15 کاله 20 کاله او 50 کاله کې به دې فیصله ونشي او اکثره د مړو چې کوم دی نو دا ججان دا فیصلې وورئ خو دوی ته دغه نه وي ښه په های کورټ او سپریم کورټ کې وي 2 کاله پس په کیس روزي 1 کال پس په کیس روزي